بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. دې وخت کې د یو مسجد مخې ته موجود یم. دا مسجد چې کوم دی نو حاجي نور محمد کلي کې نوی تعمیر شوی دی. زه په دې موقع باندې د حاجي محمد اعزاز محمود صاحب ډېره زیاته مننه کوم. ورسره ډاکټر طارق صاحب، ډاکټر سراج، کیپټن طارق صاحب، ډیره زیاته مننه چې د هغوی په مرسته سره موږ دلته کې لس پکي ورسره چې کوم دی نو قاري صاحب دا پاره دا خصوصي جانماز چې کوم دی دا د پوم دا ورسره تار دی. دا هر څه ځکه خیمه چې دغه وي. دا ای سی ډي سی پکي دي دوه. ورسره چې کوم دی نو دا کارپیټ دی او دا تاسو وینئ چې دا شیشې دي. او ګرانو کتونکو، دا به دغه جومات کې اوس موږ لګوو. دا به موږ تاسو ته ښایو پریکټیکلي. نو خصوصي دعاګویي ورله هغوی صرف په دې مقصد باندې چې قاري صاحب او د دې کلي خلکه دا زمونږ د والدین دپاره دعا وکړي چې الله پاک هغوی ته جنتونه نصیب کړي. د دې اجر الله سره دی، ځکه چې په دې جومات کې د دې ضرورتونه دي او په دې جومات کې چې چا باندې دا یخې هواګانې لګي یا څوک په کارپیټ باندې وي نو ضرور به یې دعا کوي او دعا به چې دغې خلکو ته دا یو نه ختمېدونکې صدقه ده. دا به صدقه جاریه وي. او زه شکریه ادا کوم د اعزاز محمود صاحب د دې فرزند په خپله راغی او دوی د کراچۍ نه رالل، کراچۍ نه په جس کې رالل او دلته کې موږ سره سټی وکړله او بیا په خپل لاس چې کوم دی دا سودا واغسته، ځان یې خو کړو. نو یقینا چې څونه پکې ځان وکړی نو هغه مله پکې ډېر زیات اجر وي. نو الله پاک دې دوی له اجر ورکړي. خپل ځاني خو ورته دعاګو یم او د دې ټول کلي د طرف نه شکریه ادا کوم او دا ټول کلي به انشاءالله دوی هر وخت په خپلو دعاګانو کې دوی والدین چې کوم دی هغه به یاد ساتي. د دوی مورکې ده، الله پاک دې هغې له صحت ورکړي، د هغې دپاره دعاګو. او آیت الله لا څه شو؟ آیت الله لا څه شو؟ ناظم صاحب راشه کنه. ناظم صاحب سره هم لږې خبرې اترې کومه. او دا آیت الله له اعزاز محمود صاحب هم تاسو ګوري او د فرزند دی طارق صاحب هم تاسو ګوري، کیپټن صاحب دی. نو هغوی دغه وایي چې یاره زموږ والدینو ته الله پاک ته اجر ورکړي، د بښنې دي. نو دعا ورته وکړي. قاري صاحب راشي لږ دلته. الله دې خوشحاله کړي او دا د آخرت دپاره یو توښه ده او دوی موږ سره په دې جومات کې ډېر امداد وکړه. الله دې خوشحاله کړي، الله دې اجر ورکړي، الله دې ټول روغ کړي ورسره. او باقي زمونږ سکندر قاري صاحب هم را روان دي، هم تاسو سره دغه خبرې وکړي که نه. او ډېره ډېره مهرباني، شکریه جي. قاري صاحب راخه. قاري صاحب دا کومه صدقه چې دا صرف دې مقصد دپاره چې الله پاک زموږ والدینو ته اجر و ثواب ورکړي. بس حدیث مبارک کې راځي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. وایي څوک چې د الله مسجد جوړ کړي، د الله کور جوړ کړي، نو الله جل شانه د هغوی دپاره جنت کې کور جوړوي. نو د کور جوړولو، د مسجد جوړولو دا مطلب نه دی د شروع نه اخره پورې یو کس جوړ کړي. که یو کس پکې یو خښته وغیره هم ولګولو هغې اجر و ثواب ورکوي. نو د دوی والدینو ته د دې اجر و ثواب دی الله ورکړي، الله دې هغوی وبخي او الله دې د دې په بدله کې الله هغوی ته د جنت کورونه نصیب کړي. جزاکم الله. قاري صاحب راشه که نه؟ دې پاره ته به درې نومونه لیکه. کتونکو دغه تاسو هر څه وینئ قاري سکندر صاحب چې ډېر په کم عمره کې دوی حفظ کړی دی او بیا دا جومات چې کوم دی دې کې د یوې شپې ختم کېږي. ښه په 20مه باندې دا د یو تاریخ راقم کړی دی. نو نن دا هر څه دا پکي او دا هر څه میلاویږي. قاري صاحب څه به وایي په دې مقام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر وقال النبي صلی الله علیه وسلم من بنا مسجد الله بنا الله له بیت فی الجنه. بس دا زه دا وایم چې دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی او جومات په هغه څوک ابدي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان وي. نو دا زه په دې باندې خوشحاله یم او فخر کوم او الله پاک تاسو سره خو کړي. او کوم ملګرو چې دغه کړی دی لکه طارق صاحب شو او دغه شان اعزاز محمود صاحب او سراج صاحب
هغوی د الله پاک خوشحاله کړي، هغوی له الله پاک جزای خیر ورکړي. او د دوی مورکې نه دا ورور راسه ولاړ صحت ورکړي. ښه جي الله پاک ته هغوی له شفا ورکړي او الله پاک ته ول عمر دراز ورکړي دوی دعاګانو دپاره. والدین مړه دي که نه نو د ښه هغې جي په دغه کې ښه 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 الله پاک دې ته ایسالي ثواب ورسوي هغوی ته او الله پاک ته قبر د نور نه ډک کړي. الله پاک تاسو سره او وکړي. دلته ضرورت و ډېر زیات موږ ته ډېر زیات تکلیف و او دلته الحمدلله ډېره درانه جمع کېږي خو تکلیف به دا و چې پکې نه و دغه شان سیستم نو خولې به وي د لمونځ کوونکو نه به روانې وي. انشاءالله د دې به الله پاک پوره ژوند بدلېدو له ورکوي. الله پاک هم خوشحاله کړي. صحیح. ګرانو کتونکو دا ډېر غټ کلی دی، دا نه دی په سوونو کورونه دي، په سوونو کورونو لپاره دا مسجد دی. نو دا به الله پاک انشاءالله هغې له اجر ورکړي. ډېره مننه.